الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مسلمان لگ سچون وکڑ زانتا خپلی واگی ورکوی ولی شیطان تا پریواج او پر رسموں کے گٹھ نشتا کا پوہیگے مخرا وڑوا قرآن تا چی د نفس بخواہشات پسی روان دغلار بدی خطا کڑی بیابان تا نپ مال نب اولاد در سر لارشی تشکال بود بدے روان کڑی گورستان تا خکولی ربا زمانگ سمرا مہربان دے نعمتو نئی ورکڑی دی انسان تا قرآن سنت باندی عمل کر مسلمان چی بیان کرے ارمان چی بیان کرے افسوسونا قرآن سنت باندی عمل کر مسلمان چی بیان کرے ارمان چی بیان کرے افسوسونا زان دیکھڑا پوہا پا قرآن چی شیرنا پا دو جہانا زان دیکھڑا پوہا پا قرآن چی شیرنا پا دو جہانا دا آخرت مرحلی ضربشی آسان چی بیان کڑے ارماننا چی بیان کڑے افسوسونا قرآن سنت باندی عمل کڑا مسلمان چی بیان کڑے ارماننا چی بیان کڑے افسوسونا کفر او شرک ندی جان ساتا رب معافی نہ کبھی انسان تا کفر او شرک ندی جان ساتا
رب معافی نہ کبھی انسان تا پدی دنیا کی مغفرت غڑا اللہ نچ بیان کڑے ارمان نچ بیان کڑے افسوسونا قرآن سنت باندی عمل کڑا مسلمان چ بیان کڑے ارمان نچ بیان کڑے افسوسونا دویم غٹ جرم یو بدعت دے حدیث کی شوے مذمت دے دویم غٹ جرم یو بدعت دے حدیث کی شوے مذمت دے ہر بیدتی شڑل شی حوض کوثر نچ بیان کڑے ارمان نچ بیان کڑے ارمانونا قرآن سنت باندی عمل کڑا مسلمان چ بیان کڑے ارمانونا چ بیان کڑے افسوسونا دہک پرستو کواملا حسین راشی زر اجلا دہک پرستو کواملا حسین راشی زر اجلا توحید سنت رنا خوراک رپو جہان چ بیان کڑے ارمانونا چ بیان کڑے افسوسونا قرآن سنت باندی عمل کڑا مسلمان چ بیان کڑے ارمانونا چ بیان کڑے افسوسونا دا اشاعت دا کروان دے امیر مشیخ ابوالیمان دے دا اشاعت دا کروان دے امیر مشیخ ابوالیمان دے عظیم لیڈر عظیم مرکز لرو عزوان چ بیان کڑے ارمانونا چ بیان کڑے افسوسونا قرآن سنت باندی عمل کڑا مسلمان چ بیان کڑے ارمانونا چ بیان کڑے افسوسونا مونگا پہکال روانیو ٹولہا کی دیو بندیانیو مونگا پہکال روانیو ٹولہا کی دیو بندیانیو توحید سنت یما خادم ساجد رحمان چ بیان کڑے ارمانونا چ بیان کڑے ارمانونا قرآن سنت باندی عمل کڑا مسلمان چ بیان کڑے ارمانونا چ بیان کڑے افسوسونا چ بیان کڑے ارمانونا میں تلاوت قرآن کریم کے لیے حافظ و قاری بنیامین گجرانوالہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک نباد زمانگا د علماء کرامو د بیانونو سلسله شروع کیږي. این مخکې بیا درخواست دی چې کوم مرګري هغه د منګه وخت ټیم ورکړی دی چې هغه سټیج ته راشي. خدا درخواست دی چې صرف کوم هغه مقرر دی عالم دی بیان والا سټیج ته راشي.
نور مرګري زیات راتلو دلته چې هغوی سره کوشش د راتلو نه کوي. زه د لومبي بیان د پاره د نن ورځې دعوت ورکوم ارشاد التوحید و سنة ضلع سوات نائب امیر حضرت مولانا فضل غنی صاحب ته چې هغوی راشي او د خپل موضوع مطابق مختصر وخت کې خپل بیان وکړي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم رب العالمین زمون او استاسو بلکې د تمام انسانیت د اصلاح او د هدایت د پاره الله پاک را لېږلی دی. په مونږ او تاسو کې کامیاب هغه مسلمان نارینا او زنانه ده چې د احکم الحاکمین د قانون د لاندې زندگی تیره کی. ورونو عزیزانو ناکام به هغه سړی چې قانون یا نمنی یا قانونی زندگی نخپلی د ځان سره احساس د احکم الحاکمین د قوانینو نه پیدا کوي دا برونو ناکام انسانی. رب العالمین په مونږ او تاسو باندې لولو انعامات احسانات کړی دي سظاهری او سباطنی نعمتنا الله پاک ټول پورا کړی دي په مونږ او تاسو باندې. واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة. الله وای ما کامل کړی پتاسو خپل خکار نعمتونه او احسانات هم
باطنی او پټ نعمتونه هم. رونو عزیزانو په نعمتونو کې لوی نعمت رب العالمین چې په مونږ او تاسو باندې کړی نو هغه دا دی چې رب العالمین مونږ او تاسو لا مور او پلار را کړی دي. د مور او پلار حقوق به ان شاء الله زمنګ نور مقررین بیانې. زسری په اوسو خبري په حقوق الوالدین باندې کوم د مور او پلار په نافرمانی او د مور او پلار سره قطع تعلق لرل او د مور او پلار مصداقات چې مونږ او تاسو د خپل اساتذه کرامو نه د قرآن کریم په دروسو کې او په مدارسو کې زده کړي دا هغه زوړ سبق دی، مذاکره ده او یو بل ته یاد دهانی ده او اساتذه کرامو ته خپل زوړ سبق اورولي. دا اجتماع ورونو د دې حیثیت د یو عظیم درسګاه ګرځیدلې ده. دا چې د لري او د نږدې او د مختلفو او د خواوشا علاقونه خلق را روان دي، د دریاب شکل اختیار کړی دی. دا اجتماعي پنځپیر یو عظیم درسګاه وګرځین چې د 450 علماء کرامو نه سیوا په مختلفو عنوانات او موضوعات باندې د قرآن او د احادیث مبارکو پرانا کې منګل تعلیمات را کولې شي. او دا اجتماع عام چې عالمی اجتماع را دا زمنګ داغي مشایخ او دا کابرینو د قربانو دا غوی د دینی خدمات او عکاسی کوي. او رونو عزیزانو د دین به یو عظیم سبق دا بخبل علاقو ته وړو که خیری. لوی نعمت په نعمتونو کې رب العالمین په مونږ او تاسو کړي چې مونږ لې مور او پلار را کړی دي. د مور او پلار څه حقوق دي قرآن کریم هغه د رب العالمین په حقونو پسې په مختلفو مقاماتو کې بیان کړی دي. خورونو قطع تعلق د مور او پلار سره لرل د دین په شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم کې موږ منشیو. نافرمان بچے نافرمان اولاد دا ډیر کم نصیبه او ډیر بد قسمت دي چې چاله الله پاک دا نعمت ورکړ او د دې نعمت ناشکری کوي. حدیث پاک کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي رغم انفه رغم انفه رغم انفه. د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دعا لک څنګه قبولا مسلمه ده نو بد دعای مقبوله مسلمه ده. رغم انفه رغم انفه رغم انفه. دریزلا بد دعای د الله نبی صلی الله علیه وسلم کړي خاورو کې دی پوزه ککړ شي خاورو کې دی پوزه ککړ شي په پوزه دی کینسر ولګي. دریزلا بد دعای کړي. صحابه کرام فرمای من هم یا رسول الله اذا الله نبی صلی الله علیه وسلم دا بد قسمت سوق دی چې تاسو ورته بد دعای وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من ادرک ابوی چاچی خپل مور پلار بیا مندل بڑاوالی حالت کی احدهما او کلاهما یو یا دوانا دی خدمت ونکی دی ازار کی دل ازاری والی دی ورته تکلیف ورسی او دی جنت ته داخل نشي دغه سړی دی پوزه ککړ شي په خاورو کې کنایه د ذلت نه
او د رسواینا. رونو عزیزانو د مور پلار سره قطع تعلق بنساتو. قطع تعلق د مور پلار سره لرل دا په ګناه کبیره کې شمیر شوی دی. حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي درې ځله فرمایل الا انبئکم باکبر الکبائر. اے زما صحابو تاسو ته په ګناهونو کې په غټو ګناهونو کې د ټولو نه غټ ګناه ونه خیم مونږ جیوخه یو په ګناهونو کې په لوی ګناهونو کې لوی ګناه نه شراک بالله د الله سره په صفاتو کې شریک حصدار ګرځول. دویم عقوق الوالدین د مور پلار سره قطع تعلق لرل. رونو عزیزانو د مور پلار سره قطع تعلق لرل دا په لوی ګناهونو کې د ټولو لوی ګناه دی. زمونږ او تاسو دا فریضه را مونږ او تاسو په دې ذمہوار یو مکلف یو چې مونږ به د خپل مور او پلار سره مینه محبت ساتو. داغوی خدمت ته به ولاړ یو. داغوی هر جایز کار هر جایز خبره دا بخت ازمکه ته نه غورځي. داغوی سره قطع تعلق لرل داغوی خدمت نه کول داغوی خدمت پزان بوج ګڼل داغوی جایز خبره نه منل هغوی ته تکلیف او دک رسول هغوی ته کنزل ویل کول او داغوی علاج معالجه نه کول دا سړی برونو پورز د قیامت مجرمی. حدیث پاک کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنه منان ولا عاق ولا مدمن الخمر. جنت کی داغی سڑی سنشتره یو سڑی اثبات نه کوي چا سره احسان هم دردیو کی او بیا ورته پنوړی دی دا می در سره خکړی او دا می در سره خکړی زباتون کې سړی د په جنت کې برخه نشته. ولا عاق او هغه بچی چې د مور پلار نافرمانه دی د مور پلار سره قطع تعلق لري او هغه سړی چې هغه همیشه شرابي وي نشي د داسې کسانو په جنت کې برخه نشته. ورونو عزیزانو یو سړی د مور پلار سره قطع تعلق لري ورانه ور سره کوي د مور پلار دلازاری علی نو دغه سړی دا یقینا کده توبه ونه باسي د خپل عمل نقلار نشي د خپل مور پلار راضی نه کی نو د جهنم ته پتلو کی یو لار دادا. رونو څنګه چې د خپل نسبی مصداقات د والدینو څنګه چې د خپل نسبی مور پلار سره قطع تعلق حرام دی ناجائز دی دغه شان د روحانی والدینو سره قطع تعلق لرل دا هم حرام دی. مور پلار چې کوم حقوق بیانېږي دا د خواخیس خروم دی دا د ماسیګانو تروریانو دی دا د تراو د مشروروم دی دا د استادانو دی. حضرت الامیر صاحب حفظه الله تعالی مثال پیش کړي وې د جماعت مثال د کور په شان تیرې په کور کې یو مور پلاری په جماعت کې یو امیر وی د جماعت اراکین بر خپل امیر دا سه خیال ساتي لکه څنګه چې د خپل مور پلار سره خیال ساتي د نسبی دا زمنګ روحانی مور پلار دی د خپل اساتذه کرام سره مینه محبت نه ساتل د خپل استادانو مشایخ سره قطع تعلق لرل داغوی خدمت نه کول داغوی هر جائز خبر نه منل دا هم په حقوق الوالدین کې دي. علماء کرام فرمایلی په دیو جمان درونو بطور حاضری دا زیډیر د مشرانو دی او درون زیره زمونږ د اساتذه کرام او مشایخ دی ناسب دي زه کې منګلا به مناسب وا خو صرف د ذلی نمائندگی پکاروا او دا چن ماته ګوډي خبري مې وکړلې الله پاک موږ او تاسو بری باندې عمل کول توفیق راکړي او رب العالمین د دې اجتماع
د هر قسم شرور فتنو فساداتنا حفاظت وکي. اخر کې درخواست کوم چې کوم د قران کریم حافظان دي نو روزانه د اجتماع د قبولیت د پاره د سوره یاسین یا د نورو عام تلاوت چې منکو داغي اهتمام وشي، د خصوصي دعاګانو اهتمام وشي چې الله پاک د اجتماع په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسوي او تمام عالم د هدایت ذریعہ وګرځي. واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.